وی ډېر په بد وخت کې راغلی، په های سورا کې راغلی او وختره راغلی چې د اوښکو په باران کې راغلی. په تورخم په بارډر باندې چې کوم حالات په دې وخت کې زموږ د مسلمانانو وروڼو روان دي، که هغه د افغانستان وروڼه دي که هغه د پاکستان وروڼه دي، نو یو غم یو غوغا جوړه ده. تاسو ته به معلومات وي ملګرو چې غر رارغښتی دی او د هغې نه ډېرې زیاتې ټریلې لاندې شوي دي. په هغه ټریلو کې زموږ مسلمانان وروڼه وو، د 40 غنټو نه زیات وشو، خو د هغه چې کوم لاندې لاشونه پراته دي زموږ د مسلمانانو وروڼو، زموږ د پښتنو وروڼو چې د هغې په انتظار باندې د کور خلک هم ناست دي او هلته کې چې کوم خلک هلته تللي دي، نو هسې سوچ کول پکار دي که د چا پکې رور وي که د چا پکې بچی وي که هر څوک وي ملګرو، نو هلته چې کوم خلک دی په هغوی کوم قیامت تیریږي. گورنر صاحب هلته تللی دی، نو د هغه چې کوم مخنیوی شوی دی او د هغه نه کوم ډیمانډ شوی دی، دغه ویډیو زه ستاسو سره شیر کوم او بیا در سره بله یوه ډېره زیاته اهم ویډیو شیر کوم چې ما ته د ملیشیا نه یو ورور رالیږلې وه او ما ته یې ویلي وو چې نوید بهی په دې باندې به ته لازمي ویډیو کې هغه ویډیو د کتلو د ملګرو هسې سوچ کول پکار دي چې قومونه څنګه په ترقۍ باندې ځي او یو قوم له څه پکار دي چې د عوامو سره څنګه قسم رویې اختیار کړي چې هغه قوم مخکې لاړ شي. نو د هغې غټ راز دقه دی ملګرو، گورنر صاحب نه چې کوم ډیمانډ نو د هغه دغه یو خبره ما په غوږونو باندې راغلی چې گورنر صاحب وویل چې یاره تاسو دلته د ډي سي که د آفس یاد کړو چې تاسو هغې ته ورشئ. دا څومره د افسوس خبره ده دغلته چې کوم عوام دي هغوی دقه خبره کوي که دلته هر څوک راغلی که گورنر راغلی که بل څوک راغلی که بل غټې غوټې والا کس راغلی دی نو هغوی دلته تصویران ویستلی دي. بیا یو ورور پکې دا خبره هم وکړه چې زموږ د لاش خپې ښکاري نور وجود د هغه دفن دی په دغه ملبه کې د اوسه پورې دغه چې کوم زموږ لاش دی هغه راوینیستلی شو. بیا دا خبره پکې هم مخې ته راغله چې یاره سپي راوستي دي، سپي په دې ملبه باندې ګرځئ، نو د سپو د ملبې سره څه تعلق دی؟ دغه ملبه را لرې کول غواړي نو بیا به په خپله دغه لاشونه مخې ته راغ شي چېرې د لاشونو په کم ځای کې پراته دي، نو دغه سپي ګرځئ چې یاره موږ پې دا لاش وګورو چې لاش په کم ځای کې پروت دی. نو دغه ملبې نه لاندې چې څومره هم مسلمانان پراته دي الله جل شانهو دی په خیر خیریت سره راوباسي، ځکه چې اختر راغلی د دغې به بچي وي د دغې به د کور خلک وي هغې به په انتظار وو چې یاره زمونږ یا پلار دی یا رور دی هر څوک دی هغه به ډکې منګولې خپل کور ته راشي تللی دی مزدورۍ له هغوی ته خو دا پته نه وه چې الله مکه داسې قسم حادثه به ورسره راځي. دې سیټ کې دا ویډیوګانې تاسو ته ښکاري ملګرو، هغه رور د ملیشیا ما ته وویل چې نوید بهی د منټونو په حساب سره موږ له د هغه ځای چې کوم پولیس دي هغه راورسېدل، زموږ دیرې ته وایي مار راننوتی او هغه مار چې کوم دی موږ کله هغه پولیسو سره رابطه وکړه نو د منټونو په حساب سره وایي هغه کسان راورسېدل او هغه مار یې ونیو او زموږ یې ډېره زیاته تبه تسلي وکړه، حالانکه دغه پردیس دی مسافري ده د پاکستان کسانو، خو بیا هم د ملیشیا چې کوم پولیس دي نو د هغې سره د دې پاکستانیانو دومره غم و چې په هغه ټیم کې هغه مار راونیو او د هغه مسافرو د هغه چې کوم تکلیف کې زموږ دغه وروڼه د هغوی هغه تکلیف یې ختم کو. نو که زموږ دغه وروڼه ګیلمن دي ګیلمن د دې وجې دي چې ماشاءالله اسلامي ملک پاکستان په دې کې دومره سهولت نشته دی چېرې دغه ملبه دې زر تر زره لرې کړی شي، اخو هسې وفات شوي دي. خو دا اوس د مبارکو مرګ دی چې دغه لاشونه دغه خاندانونو ته میلاو شي نو هغوی به پرې خوشحالي کوي، ځکه چې هغوی هم په دقې انتظار دي چې یو خو راباندې په غم اختر راغی، بل هم هغه چې کوم لاش دی کومه ډیډ باډي ده نو هغه د ملبې لاندې پرته ده. نو دا ډېره د افسوس خبره ده او دغه حکمرانان چې کوم ځي او هلته تصویران وباسي
او د دکاوې دپاره چې یاره مونږ خو دلته ازیري وکړه په ازیرۍ هېڅ هم نه کېږي دې له داسې څه انتظام پکار دی چې دغه لاشونه زر تر زره راوځي. نو که په دې کې زمونږ د افغانستان وروڼه وفات شوي که د پاکستان وروڼه وفات شوي نو الله جل شانه دې د کور خلکو له د زړه صبر ورکړي او الله جل شانه دې وکړي چې دغه ډېډ باډیانې دغه لاشونه زر تر زره دغه خپل خاندانونو ته حواله شي چې د هغوی زړه مطمئن شي. والله جل شانه دې مومن مسلمان د داسې تکلیف نه وساتي چې داسې اچانک اواز وشي دا ډېر زیات تکلیف ورکوي بیا د اختر په دې خوشحالۍ کې دغه تکلیف او دغه غم دا د برداشت نه بهر دی. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.